یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو لا تحلوا تاسو بحرمتی مکوئ شعائر الله د الله د نخو لا تحلوا تاسو بحرمتی مکوئ شعائر الله د الله د دین د نخو شعائر دا د شعیرتون جمع ده او شعیره دا علامت تویلی شي نو شعیره یا شعائر دا هغه مخصوص سیز ته ویل کیږي چې هغه په بل سیز باندې علامت وي هغه بل سیز باندې علامت وي نو شعائر اسلام چې دا هغه اعمال او هغه افعال ته ویل کیږي چې عرفاً هغه د مسلمان کېدو علامت وي هغه د مسلمانۍ علامت وي نو شعائر یا شعیره دا علامت ته ویل کیږي او دا هر هغه سیز ته ویل کیږي چې هغه په بل سیز باندې علامت وي نو عرفاً شعیره شعائر اسلام دا هغه نخو ته ویل کیږي چې هغه د اسلام او د مسلمانۍ نښې قرآن دی هغه چې کوم دی جمعات دی جانماز دی تسبیح دی مسواک دی پټکې دی دا ټول چې کوم دی شعائر اسلام دی دا د الله پاک د دین نښې دي نو الله فرمایي تاسو د الله د شعائر الله یعنی د شعائر الله یعنی د الله د دین د علاماتو د الله د دین د نښو د دې به حرمتي الله وي بکوي د دې بې ادبي نه وي مکوي د دې ممانعت راغلی دی چې تاسو د الله د دین چې کومې نښې دي د دې بې ادبي او د دې بې حرمتي مکوي ولا الشهر الحرام او مد شهر اشهر حرم چې کومې حرمت او عزت ولا میاشتې دي الله وی د هغې به حرمتي مکوي په دې کې قتل او قتال مکوي ځکه د اسلام نه وړاندې هم به د دې میاشتو تعظیم کېدو اشهر حرم دا څلور میاشتې دي یو ذی قعده ده کمې ده چې موږ د خالي میاشت وایو بله ذی الحجه ده د لوی اختر میاشت او بله محرم ده دا درې میاشتې پرله پسې دي او څلورمه میاشت رجب زبرګه جو ته مونږ وایو دا څلور میاشتې د حرمت د جاهلیت په دوره کې به هم خلکو د یو بل سره په دې میاشتو کې جنگ جګړې نه کولې د دې تعظیم به کو نو الله فرمایي چې دغه د حرمت د میاشتو د دې به حرمتي مګوي په دې کې د یو بل سره قتل او قتال مکوي ولل هدیه او د هدیه د قربانې زناور د قربانې کوم سارو به چې د ځان سره حاجیانو د دې ځای نه بوتلل یا د یو ځای نه به چې کوم دی بیت الله شریف ته بوتلل د ځان سره نو هغې ته به هدیه ویلی شي هدیه د قربانۍ زناور ته ویلی شي نو د دې به حرمتي مکوئ نو د الله د شعایرو یعنی د شعایرو د دین د الله د دین د نښو د دې به حرمتي مکوئ د دې به قدر کوئ دکه شان دی ورپسې ولا شهر الحرام کومې چې د حرمت میاشتې دي الله وی د دې به حرمتي مکوئ ولا الهدیه او کم چې هدیه کم زناور د قربانۍ لپاره حاجیان د ځان سره بوزي نو د دې به حرمتي مکوئ نو د الله د شعایرو به حرمتي دا ده چې په هغې یو سړی مکمل نظر انداز کړي مونځ دی روژه ده حج دی او زکات دی اړو کوي نه یا کوي خو په هغې کې کمی کوي نو دا د دې به حرمتي ده یا ورپورې خندني کوي نو دا خندنې کول دا به حرمتي ده په شعائر اسلام پورې مذاق اړول خندنې کول بلکې په دې انسان کفر ته رسېږي یو سړی پټکي نه په سري نه دی په سري ګناه پکې نشته دی خو یو سړی پټکي پورې خندنې وکړو نو دا شعائر اسلام دي دا د اسلام نښه ده نو تا د اسلام نښې پورې خندنې وکړو په دې سړي د ایمان نه خلاصېږي یو سړی ګیره نه پرېږدي ټیک ته ګناه کوي ګیره خوري خو ګیرې پورې خندنې کول دا کفر دی یو سړی مونږ نه کې ټیک ته ګناهګار دی خو مونږ پورې خندنې کول دا کفر دی دا شعائر اسلام دی نن سبا د سوشل میډیا باندې تاسو ګورئ اکثر د مولانا سے پټکي جوړ کړي صفیا کا غشان مشان دغه سيزونو نه د پیغمبر سنت پټکي د مولانا عبد الرحمن صاحب چې کوم زیړ پټکي په سر دی هغه جوړ کړي وي دا پټکي دي د ظالمان نه ګوري دا د مولانا فضل الرحمن پټکي نه دا چا پټکي دی
دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت دی. نو په دې انسان کفر ته رسي. دا یوازې د مولانا صاحب نه، د هر چا د مسلمان بې ادبي هم نه ده پکار، خو بیا خاص کر د پټکي او د ګیرې او چې کوم شعائر اسلام دي د دې بې ادبي بې حرمتي کول دا کفر دی، په دې انسان کفر ته ورسي. نو لومبی الله پاک فرمایي چې لا تحلوا، تاسو بې ادبي مه کوئ، بې حرمتي مه کوئ شعائر الله، د الله د دین د نښو، ولا الشهر الحرام، او د حرمت میاشتو هم بې ادبي مه کوئ، په دې کې قتل او قتال مه کوئ.